أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاصة سورة بقرة آية نمبر 178 بوایو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو كتبا فرض کړی شوی دی علیکم پتاسو باندې القصاص قصاص فی القتلى فباره د هغې قتل شوو کې. پس په دې آیت کې الله رب العالمین د قصاص هغه قانون بیانوي کنه چې قصاص نافذ کولو سره په ملک کې او په علاقه کې امن او اصلاح راځي. قصاص مطلب قصاص وی برابر والی تا یا بدله اخیستو ته. بس یو آزاد کس راولې کېږي کنه هغه په ناحقه باندې څوک قتل کی نو د مقتول هغه کسان چې دي نو دا قاتل چې دی دا به قتلوي. ټیک شو؟ نو دا څه شو؟ دا برابر والی شو، دا قصاص شولو. الحر بالحر د آزاد په بدله کې آزاد، مطلب د آزاد کس په بدله کې به آزاد کس قتلول کېږي. آزاد څه ته وایي؟ مطلب موږ آزاد یو کنه، موږ چا غلامان خو نه یو کنه. د عربو کوم جاهلیت زمانه چې وه نو هغوی به داسې کار کولو لکه چا به یو ادنه کس به یې قتل کو کنه نو د هغې مقتول هغه خلک به راولګېدله او د هغې قاتل د فیملي نه به یې لکه داسې کس به یې قتل کوو کنه چې هغه به لکه ډېر کامیاب به و. ټیک شو؟ هغه به مطلب ډېر ښه کس به و کنه چې مطلب فایدې به ترې ډېرې وې کنه، د هغې فیملي ښه کس به و هغه به یې قتلولو. لکه آزاد کس چې بس آزاد کس قتل کی کنه نو آزاد به داسې به نه کوي چې ورته به چې بس زما لکه زما طرفه د غلام کس قتل کړي شي، نه، کم کس قتل کړي هغه به قتلیږي. والعبد او د غلام په بدله کې بالعبد په بدله د غلام کې، لکه دی به داسې کار کولو کنه چې یو آزاد کس به راولګېدو غلام به یې قتل کو کنه نو د هغې قصاص به نه اخیستلی کېدلو، او چې غلام به راولګېدو آزاد کس به یې قتل کو نو د هغې قصاص به یې اخیستلو. د مطلب داسې زیاتې او ظلم به یې کولو کنه. والانثى او د ښځې په بدله کې بالانثى په بدله لکه د ښځې کې بس لکه ښځه به ولګېد هغې به سړی به یې قتل کو کنه سړی به یې قتل کو نو هغې به بیا لګېدله هغه ښځه به یې قتلوله، او چې سړي به ښځه قتل کړه نو بیا به یې قصاص نه اخیستلو، یا به یې وي چې لکه د دې په بدل کې یو لونډي دغه کوي که نه قتل کوي. نو الله رب العالمین ځکه لکه دې ته ویلي چې مطلب په تاسو باندې ما قصاص چې دی نو هغه فرض کړی دی، مطلب کم کس چې قتل کړي هم هغه به قتلیږي، بدله به هم هغې کس نه اخیستلی کېږي. فمن عفیه پس چا چې معاف کړلو لهو هغه لره من اخیه د طرفه د هغه درور شیئون څه شیز فاتباع نو پس تابعداري دې وکړي یا دې مطلب لازم ده که نه، تابعداري دې وکړي یا بس لازم ده بالمعروف په ښه طریقې سره. ودعاء او مطلب ادا کول دي هغه وارث ته الیه هغې وارث ته، و اداء او ادا کول دي الیه هغې وارث ته، مطلب هغه رور ته یې که نه د هغې مقتول څوک وارث چې باحسان په ښه طریقې سره، احسن طریقې سره. اوس دلته کې لکه د هغې مقتول هغه د طرفه لکه د هغه رور څوک چې که نه دلته بس رور یاد شوی دی چې هغه مطلب ووایي چې بس ما دا کس معاف کړلو که نه، او ووایي چې ماله مطلب دیت ماله راکوي
نو پس لکه تابعداري وکړئ په ښه طریقې سره، معروف طریقې سره. او لکه هغه دیت چې دی نو د رسول الله صلی الله علیه و آله د زمانې نه مخکې چې کوم لکه دیت چلیدلو که نه، نو هغه یې لکه اسټبلش کړی دی که نه، لکه هغه مطلب پیلاو کړی دی چې هغه وخت کې به لکه 100 اوښان چې دي که نه، هغه به 100 اوښان به یې ورکول، د یو قتل په بدله کې به یې 100 اوښان ورکوله. یا لکه د هغې 100 اوښانو چې به څونه مطلب پیسې راتلې هغه به یې ورکولې که نه. نو لکه اوس د زموږ په دور کې د یو اوښ تقریبا داسې 2 لاک خو به وي تقریبا که نه، د هغې دغه قیمت به داسې به وي. نو د 100 اوښانو تقریبا مطلب 2 کروړه پورې داسې خو به راځي خامخا، لکه دومره دغه به راځي که نه، پیسې به دومره راځي. نو لکه هغې وخت کې به لکه 100 اوښان به دغه کېدلی، یا به د 100 اوښانو چې څونه پیسې جوړېدلې نو هغه به ورکړې کېدلې که نه. نو دلته اوس وایي چې لکه هغه به ادا کوئ په ښه طریقې سره. دا رور چې دی نو ده به یې هم په معروف طریقې سره غواړي، لکه دا به نه وي چې شا به اوس په دې ساحه تې راکړه، هغه به پکې هم ټایم ورکوي او مطلب کم ټایم به ته یاد کړي نه، بس هغه ټایم باندې. او دا کم قاتل چې دی نو لکه ده به یې هم ادا کوي وارث ته په احسن طریقې سره، ښکلې طریقې سره. لکه دا به نه کوي چې نن به یې درکم، سبا به یې درکم، بله میاشت به یې درکم که نه، داسې دغه به ورسره نه کوي، یو کال او بل کال او داسې دغه نه، چې کم خبره لکه دوی خپل منځ کې کېښي نو په هغې لکه ټایم کې به هغه ادا کوي او ښه طریقې سره. دا به ورته هم په سر نه ودرېږي چې شا به اوس یې راکوه، دا به هم چې دا قاتل چې دی نو دا به هم لکه ښه طریقې سره به ادا کوي چې کم ټایم یې یاد کړي. او بس زمونږ دا کم حکومت چې دی که نه، دی لکه چې زخمی شي نو 5 لاک روپۍ کېښودلي دي، او چې مړ شي که نه نو د هغې دپاره یې لکه 25 لاک روپۍ چې دی نو هغې دیت کېښودلی دی. او هسې لکه اوسنی کم دغه چې لکه مونږه 100 اوښان لکه دغه وکړو که نه، نو تقریبا دغه 2 کروړه پورې دغه رسي، دغه چې ده نو قیمت چې دی داسې رسي که نه. ذالک دا تخفیف اسانی ده، مطلب دا اسانی ده د رب د طرفه، من ربکم د رب د طرفه، ورحمت او رحمت دی. دا کم دغه چې دي که نه، دا بس لکه د نبي علیه السلام د امت دپاره لکه دا 3 آپشنز وو که نه، 3 آپشنز دي چې لکه یا به مطلب قصاص به اخیستلی کېږي، قاتل چې دی نو هغه به قتلولی کېږي، یا به کرور ووایي ښه طریقې سره احسن طریقې سره ووایي که نه چې ما معاف کړلو ماله به دیت راکوي، نو دیت به اخیستلی کېږي. یا لکه د ټول نه غوره دا ده چې هغه ووایي چې بس ما معاف کړلو، ټیک شو، نو لکه معاف کولی کېږي به هغه. او د یهودیانو دپاره قصاص چې و که نه، یهودیانو دپاره نو هغوی به لکه یا به
قصاص به اخیستلو او یا به معافي کوله. لکه یې دپاره صرف دا دوه دغه وکړه چې یا به قصاص اخیستلو یا به بیخي معاف کوله. دیت او پیسې اخیستل لکه دا د هغوی دپاره نه او نصاره چې و که نه نو د هغوی دپاره لکه معافي وه او مطلب قصاص او دیت چې و که نه نو هغه به هغوی باندې به حرام و. فمن اعتدى پس چا چې زیاتی وکړو بعد پس ذالک ردینا فلهو پس هغه دپاره عذاب دی علیم دردناک. لکه ګوره چا به یو کس به قتل کو که نه هغه قاتل چې دی خو مطلب بیا به پټېدو که نه داسې اوبه تښتېدو چېرته نو دوی به یې ورته یو قسم د چال به یې ورته جوړولو که نه دی به ورته وی چې نه مونږ خو تو معاف کړلی او بس لکه مونږ له دیت راکړه که نه نو هغه به بس ځان به یې راښکاره کړو چې بس خو هسې معاف کړلم نو هغه به لکه دیت به یې وله ورکړلو که نه نو وایي چې لکه بس چا زیاتي وکړلو چې لکه هغه نه دیت واخیستو او د هغې باوجود بیا هم هغه کس چې دی نو هغه یې قتل کو نو الله رب العالمین وایي چې د هغه دپاره دردناک عذاب دی. لکه هم یې د دیت واخیستو هم یې مطلب خاص ګوره وینا مطلب بیول که نه ردې مطلب دا د خون بها چې دی که نه دا د مال په فارم کې اخیستل دي خو دا اجازت چې دی دا پریفیریبل خو نه دی مطلب فوقیت نه دی ورکړی شوی دی خبرې له ګوره لکه بهتر لکه داسې ده که نه چې قصاص په بدله کې هم قصاص وشي هغه د دې دپاره لکه په معاشره کې به امن به قایم شي که نه امن به قایم شي امن به داسې قایم شي لکه چې لکه چې خلکو ته پته ولګېږي که نه چې لکه دا خو الله رب العالمین د طرفه مطلب د نبی علیه السلام د امت دپاره دا آپشنز دي دا درې که نه خو چې د قصاص په بدله کې قصاص وشي نو ردې سره په معاشره کې چې لکه کم فسادونه چې دي که نه هغه به کم کړي شي لکه څوک